زه د پراپرټی پروګرام 1 लाख روپۍ اخلم دا هر چا د پته ده او ښه په جارې ویم غریب یتیم بې وسل د خپل جیب نه ورکوم او چې کله اشتهار چلی نو د اشتهار 1 लाख روپۍ زه اخلم. د کاشف به یو روغ سړی دی، زه پیژنم، ډېر ښه پیژنم، نه رلک دی، د دې قوم خدمت کوي کړی دی او کوي به، مونږ به هم ورسره کوو انشاءالله. او روغ سړی دی بالکل او خبرې دي نو خو خلک په هر چا پسې چې کوم دی نو کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام د الله چې بخونکی مهربان دی. یو سړی پکار دی خو د کار سړی پکار دی. قدرمندو ملک صاحب را سره موجود دی، رور را سره هم موجود دی. ما یو خپرونه کړې وه، تاسو به هغه خپرونه کتلي چې ملک صاحب پلاټینګ الحمدلله هغه ټول خرڅ شوی. ډېر زیات خوشحاله هم شوم چې دغسې پښتانه خلک یو تکړه خلک یو، زموږ په خولې اعتبار کوي، زموږ په خولې یقین کوي او بیا ځمکو ته راځي او فلیټ ټینګوي، نو ډېر زیات خوشحاله هم شم. قدرمندو ما ویډیو کې ویلي چې 5 مرلې دا مې ملک صاحب سره وعده کړې وه، ملک صاحب 5 مرلې فلاټ به ورکې، غریب له به ورکې. نو ملک صاحب ما ته ویلي چې بالکل کاشف بھائی تاسو کس راولي فلاټ ورکول زما کار دی. نو الحمدلله موږ ډېر خپرونې کړي دي، هغې کې یو مورکې چې ما ورله خپرونه کړې وه، نیکسټ پروګرام چې زه ملک صاحب له کوم نو هغه مورکې به زه به وځم او 5 مرلې فلاټ به هغې ته ورکوي. قدرمندو ډېر خلک وایي کاشف بھائی څوک سوی څوک کنزل کې څوک سوی، هغې زما روریان دي کوي دي لګیا دي وي، خو چې زه د پراپرټۍ پروګرام کوم نو پراپرټۍ پروګرام زه 1 लाख روپۍ اخلم. دا د دې ملک صاحب هم ګواه دی. زه داسې پروګرام نه کوم، ټولو ته وایم چې څه وایي وایي، تاسو زما روریان یې. الحمدلله عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا الله دی چې الله عزت را کړی دی نو دا خلک ما ذلیل کولی نه شي. زه د پراپرټۍ پروګرام 1 लाख روپۍ اخلم دا هر چا ته پته ده او ښه په جارې ویم غریب یتیم بې وسل د خپل جیب نه ورکوم او چې کله اشتهار چلی نو د اشتهار 1 लाख روپۍ زه اخلم. قدرمندو ملک صاحب ما له خواله راغلی دی او د غریب یتیم دپاره ډېر ښه سوچ کړی دی. ما ته چې کاشفه نیکسټ ټایم زموږ پروګرام بیا را روان دی، غریبه مورکې به راولي. ما ورته د یو مورکې ویلو وي هغه مورکې له به فلاټ ورکوم. نو ډېر زیات خوشحاله شوم. ملک صاحب ستاسو د راتلو یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ، ژوندي اوسئ. ملک صاحب څنګه یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیر دی کاشف بھائی، بالکل تاسو څنګه یې؟ خیر سور کې خیر، خوشحاله اوسئ. ملک صاحب ویډیو مو ورکه ځمکه ووته که نه؟ الحمدلله ووته، ستاسو په دعاګانو سره، د مسافرو په دعاګانو سره او زمونږ د دې روغ کار په نظریې سره چې کوم دی چې زمونږ الحمدلله یو زنده اعتماد دی او ټولو مسافرو ټولو کتوندو ته تیر شوي اختر مبارک شي. انشاءالله اعتماد هم روغ دی. مونږ تاسو ته ویلو چې اعتماد مې زنده دی. هغه چې کوم دی نو ووته، بل چې کوم دی دغه 5 مرلو پلاټ تاسو ویلو نو که خیر انشاءالله دا کوم پلاټ چې تیاریږي هغه اختر و تاسو رانلې هغه پلاټ هم تیار دی، 5 مرلې چې کوم دی هغه هم تیار دی. دا ورپسې مې بله پراپرټي وکړه که خیري هغې کې به هم ورکوم. ټیک شو جي. او نور چې کوم دی نو کار مې دغه روغ دی، خو چاته پکې څه مسلې راغلي ما چانلکونه نه دي اخیستي، 3 زره بیانې هم ترې اخیستي دي او سار به راځي که خیري چې کوم دی نو هغه انتقالات پورته چې کوم دی نو کوه او بیا په انتقال چې هغه مطمئن شو جیب کې انتقال واچي نو پیسې به راکوي. ملک صاحب ډېر خلک لګیا دي وي داسې ګپ دی څوک سوي څوک سوي، هغې ته څه پیغام ورکړي؟ کاشف بھائی چې کوم خلک راله داسې خلک راله چې والله چا پلاټ کتل هم نه دی خو یې ماله رسید لیکه، دا ټول هغه زنده اعتماد دی او ستاسو دعاګانې دي. دویم چې کوم دی نو بس کاشف بھائی ما داسې غریبانانو دپاره چې کوم دی نو تاسو خو ما ته وویل چې بوزم دی او په خپله حقدارو ته دا ورکړه د کیمرې په دغه، خو زما په تاسو اعتماد دی چې ستا په اعتماد ماله دا په زرګونو په لکونو 20 लाख کسانو دا ویډیو وکتله نو زما په تا اعتماد دی، څنګه چې د مخلوق په تا اعتماد کړی دی نو زمونږ هم په تا اعتماد دی. کاشف بھائی یو روغ سړی دی، زه پیژنم، ډېر ښه پیژنم، نه رلک دی، د دې قوم خدمت کوي کړی دی او کوي به، مونږ به هم ورسره کوو انشاءالله. او روغ سړی دی بالکل او خبرې دي نو خو خلک په هر چا پسې چې کوم دی نو کوي. نو په خبرو باندې تاسو مه او کتونکو دا تاسو ته چې کمې پیدې راورسېدې او کم کریډټ دا چې دا ټول کاشف بھائی ته وبښې، دا د کاشف بھائی په وجه چې د خپرونه وکړله او ما له رالی نو ما د نم لکونه نه دي اخیستي، 3,000 بیانې مې او بیا مې راته ویل چې ځان مطمئن کې او وروستو پلاټ واخلې. ملک صاحب نیکسټ ټایم دپاره څه سوچ دی؟ ښه سوچ مې دی انشاءالله ولذي چې داسې سوچ مې دی چې بالکل د خپل زندگی به ټول په دې خدمت کې کوم که خیري او ټول زما رونو بهیګان ټول ګواري چې زه جایز ګټه کوم کو ناجایز ګټه کوم، یو جایز ګټه کوم او یو خدمت په جذبه جنګېږم. کوم ځای کې به نیکسټ ځمکه اخلي ملک صاحب سوچ هم څه کړی دی؟ انشاءالله په دې نوهار ضلع کې به اخلو، ولې چې دا ډېر په ارزان ریټونو باندې ده او د غریبانانو دپاره دغه یو نوهار ځای دی په مردان کې او په پېښور کې خو ډېر زیات ګران ریټونه دي. نو انشاءالله ما سره په رشکه ایریا باندې به چې څومره پلاټینګ او دا مسافر ټول چې کوم دی نو ګوا دي. یو کالوني ختمه شوه په دغه اپر کې، اپر تر 10مې ورځې پورې دی
خو چې یو ختمه شوه بل مې ورپسې د چا نه چې کوم دی نو بالکل سرپر واغسی کې زما ګټه نشته خو تیار پلاټینګ راته یو ملګري پرېښود مې چې زه پې د خپل اپر برابر کړم چې خلک خیرې ونه کړي ګرمۍ کې د خلکو کړاو شوی دی نو په دغه وجه باندې ما خو خپله داسې وکړو اوس هم مې ورته خلک کېنولي په دې ګرمۍ کې او ورته ټلیفونونو باندې ورته یم مې صرف سار راځي الحمدلله د چاته به هم د خولې نه ستغه خبره نه ختلي هر کسټمر مې په طریقه اټینډ کړی او مثال یو سړی وي زما واټسپ دی نه چک کړی نور څه نو ټیم نه دی میلو شوي جي دا ستاسو دواګانې دي ټیم نه دی میلو شوی نور د شپې تر 12 او 1 بجې پورې مې فون اوچت کړی دی جی ملک صاحب خلک دي دنیا دا څوک به سوي څوک به سوي د ستاسو کار صفا دی ماشاءالله ستاسو کار ما وکتو ډېره مننه ملک صاحب چې زموږ ځای ته راغلی او زموږ د غریبۍ جونګړې ته راغی ملک صاحب ډېر زیات به تنګ شوي خلک به کارونه کوي او لا لګیا به یې څه به ویې غواړي بس کاشف بھائی ډېره مننه چې تاسو زموږ دا خپرونه وکړله خلک خو ډېر زیات کالونه کوي او انشاءالله د هغې وله موږ ډېر ښه ریسپانس ورکو ځایونه وله نور ګورو انشاءالله او دا کالوني برابر شوه نور هم انشاءالله دې له کوشش کوو چې راشي او دې له موږ ښه ځایونه ورکو ارزان ځایونه ورکو چې د ټولو غریبانانو موږ خدمت وکړو دې ته یو ښه ځای میلو شي یو پاک ځای میلو شي انشاءالله زموږ کار به ډېر د اعتماد کاري که چاته پکې څه شک شوبه وي نو انشاءالله دې ویلي شي پوه شوې یا د چا نه موږ بیان اخیستي خوړلي مې یا نوره څه دوکۍ یا انتقال کړي نو دې په دې میډیا راشي او موږ ته دې ووایي صاحب ډېر خلک لګیا دي دا ولې لګي ډېر خلک وایي دی کې فراډ دی څوک سوي ډېر بې خونده خلک شته کاشف بھائی په دې دنیا کې ډېر داسې خلک شته چې هغې نه غواړي چې بل مسلمان دې مخکې لړ شي نو هغې دې دا حقیقت وګوري او انشاءالله دا یو حقیقت دی موږ ته ډېر خلک ټلیفون نه وکړي هغې وایي چې یاره دا حقیقت دی موږ وایي یاره راشئ تاسو دا د ټلیفون خبرې نه دي تاسو وګورئ چې دا حقیقت دی او که دروغ دی ملک صاحب بالکل ستاسو خبره د منځ کې زه کټ کوم چې کومې ځمکې له موږ خپرونه کړې وه کومې ځمکې له موږ ریکارډینګ کړی آیا هغه ځمکه ټوله ووته او جی هغه بالکل ټوله ووته هغه خو انچ هم پای کې پاتې نه شو هغه خو دا یو ریکارډ جوړ شو چې 4 غنټې کې هغه وته ده نو انشاءالله نور موږ د خپلو کسټمرو سره چې موږ کومې وعدې کړو چې تاسو له موږ ځایونه ورکو نو که په هغې کې زموږ ګټه ده او که تاوان د هغې له په هغه ریټ اوس موږ هغه ځایونه ورکو ریټ هم 1 روپۍ نه دی بړاو کړی بلکې د هغې نه ګرانه راته میلاویږي خو موږ هغه کسټمر ته دا نه دي ویلي چې یاره دا موږ ته ګرانه میلاو شوي موږ یې وله په 40,000 روپۍ ریټ ورکو 3,000 بیانات یې غواړو لکونه هم دې نه دي غوښتي انتقال دی وکړي ښه د ځان مطمئن کړي او انتقال د جیب کې واچي بیا دې موږ له پیسې راکړي ملک صاحب ځمکه تاسو خرڅه کوي دې کې سټامپ شته سټامپ به ورسره تاسو لیکي که چرو ته به ورسره ځئ بالکل موږ به ورسره سټامپ لیکو د هغې نه وروسته به ورته په دې 3,000 ورسره سټامپ لیکو د هغې نه بعد ورته انتقال کوو موږ دا ویلي دي چې بهی راشئ موږ له 3,000 روپۍ راکړئ تاسو خپله قبضه والئ کور پې ځان له روان که بیا چې موږ تا ته انتقال وکړو نو موږ له پیسې راکړې موږ د هغه پراپرټو والا په شان کار نه کوو چې یو سړي ته ووایو چې لکونه راوړه موږ له او هغه موږ جیب ته واچو بیا وتښتو نه دغه کار چرې هم نه کوو نه په دې مقصد راوتو انشاءالله نو تاسو راشئ ځای واخلئ ځان ښه مطمئن کې او انتقال وکړئ بیا موږ له پیسې راکړې بل مننه ملک صاحب خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ الله به خیر کړي ملک صاحب زما د طرف ته چې کوم دی نو د دې ماشومانو چې کوم دی نو هغه دي کوم حقدار دي دا به هغې ته رسي زما امید دی چې دا رسي او چې نه رسي نو دا به زه ځان سره بد کوم ما ته پته ده چې دا حقدار ته رسي تاسو خو ما ته ووایي چې کیمرې مخې له راشه خو نه ځي بس ما ته پته ده چې ته یو نر سړی یو روغ سړی او ما ته پته ده د حقدارو حق ته حقدار ته رسول ملک صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ الحمدلله لکونه روپۍ راغلي دي زموږ لاسونه نه وتې دي او موږ غریب یتیم بېوس ته رسولی دي دا ملک صاحب ما ته چې کم پیمنټ حواله کو ملک صاحب دا څومره پیسې دا جی 50,000 روپۍ دي 50,000 روپۍ ما ته وي بچی دا په تا زما اعتبار دی یقین دی بروسه ده الحمدلله داسې ډېر خلک شته چې په مونږ اعتبار کوي په مونږ یقین کوي په مونږ بروسه کوي او مونږ خپرونې ګوري نو ډېر بې خونده خلک هم شته چې هغه مونږ پسې خبرې کوي داسې خلکو پسې خبرې کوي نو هغې ته به زه ریکویسټ وکړم چې لګیا اوسئ تاسو به څومره خبرې کوئ تاسو به څومره لګیایئ ملک له الله عزت ورکړی دی دغه خلکو نه دی ورکړی الله عزت ورکړی الله پهچان ورکړی دی ډېر خلک شته خلاف خلکو ته زه هم ویم چې یو انسان مخکې شو پښتون مخکې شي هغه سپورټ کوه هغه له بیک سپورټ ورکوه اوس ملک صاحب ما سره په موقع راغلی ډېرې خبرې وکړي یو کس ورته کال وکړو نو هغه ولې زه دمکي غوندې ورکوله په دې دمکیانو خلک مه یاروئ دا دمکیه سیابس ته یو ښه کار نشي کولی یو سپورټ کولی نشي پښتون نو خوار رسوا کولی تاسو هم نشئ الله والا خلک دي پښتانه خلک دي زه پې ویاړ فخر کوم چې کمې ځمکه کوریج ما کړی دی الحمدلله هغه وتې ده نیکسټ خپرونه چې زمونږ کومه یو ده هغه به انشاءالله نوخار کي او هغه پروګرام به زه تاسو ته ډېر زر ښیم هغه پروګرام را روان دی نوخار دغسې ده ملک صاحب نوخار کې دی او دا پیکیج ما د اختر تر 10مې پورې ویلی و خو انشاءالله دا به د اګست ټوله میاشت دا پیکیج جي زه به ځمکه پیدا کوم ځکه چې په یو ځای ځمکه ما سره دونه نشته د دویمه کالوني مې دارې شروع کړه یو د جمعې په ورځ ووته
دارې بله مې ورپسې راکړه به انشاءالله سبا ماښام ته ختم او دا پیکیج دا 40 والا پیکیج به ټوله میاشي خو دا جي کیست نه دی بالکل دا لکه په انتقال پیسې دی هفته لس ورځې بعد 20 ورځې بعد میاشت پس دا په انتقال دي کیستونه نه دي او پیکیج به د 40 پیکیج به انشاءالله ټوله میاشت سټارټ صحیح ده ملک صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ قدرمندو زما بله خپرونه را خوښې ده چې هغه د یو مور دپاره سوچ کړی دی د یو خور دپاره سوچ کړی دی یو تورسرې دپاره سوچ کړی دی ملک صاحب ته ما وویل چې کم فلاټ ورکوم یوازې فلاټ به نه ورکوي هغې له به آبادي هم کې نو انشاءالله نیکسټ پروګرام چې زما کم یو دی ملک پراپرټۍ سره به وي او ملک پراپرټۍ والا ډېر ښه خلک دي زه به هر چا لزم د هر چا آواز به اوچتوم هر چا سره به ودرېږم خو چې څوک دغسې پښتانه وي اعتبار والی یقین والی بروسې والی نو انشاءالله د هغې آواز به اوچتوم هغې سره به څنګ په څنګ ولاړ یم زما دا مایک به هغې سره قدرمندو دا پیمنټ ما ته حواله شو 50,000 روپۍ دي 50,000 روپۍ نو الحمدلله دا به حقدار ته رسي دا به یو غریب یتیم بېوسه ته رسي هغه خلک چې په کیمره راتلل نه غواړي هغه خلک چې ما ته ویلي ډېر خلک ما سره شته چې ما ته کاشف بھائی دا مجبوري ده ما ورته ویل خورکې لږ صبر وکړه ما ورته ویل ورور لږ صبر وکړه الحمدلله هغې ته به دا زه ورکوم او ملک پراپرټۍ نیکسټ پروګرام چې کم را خوښی دی هغه به د یو مور خوشحالي د یو مور ژوند کې خفګان د یو مور ژوند کې جړا وه الحمدلله هغه به هم خوشحالي هغې ته فلاټ هم ملاویږي 5 مرلې او ډېر زر به زه تاسو ته ملک پراپرټۍ بل پروګرام انشاءالله شو کوم قدرمندو ما له راکړي اجازت خپل کیمرمین وسیم جان سره چرچر ته په الله سپارم الله م لره والسلام